ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها وعنه عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. يوشان روجي الذي ولا يوشان إفطار ومياش كيف كان روجي شعور بمقامياش مخوي بدلين على إفطار أو كان بإفطار شعور بروجي بمخوي بدلين كروجي لنسي جابنا. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة. بدل كفلاني مصبرات يدير شيء بدي الشعبان بينو لم يشرو جبني ولا لو أكثر الشعبان يفهم تقولي ولا كذي ها. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى يرى أن لا يريد أن يفطر منه ويفطر منه حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من الذي مسلم إلا ريته مسلم. نقول أشباهه بدوار بقول أول أشبكي بقوه آخر أشبكي بمنزوها. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن ابن بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم. وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وبه قال حدثنا المدينة ذكروي إذا المدينة حالت معلوم دي لقد هجرتنا مدري دري كلامه كيف يداري ها. وبه قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور بن سالم بن ابي الجعد عن ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها وعنه قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متطيبين الا شعبان ورمضان. شعبان دولري ولدا اكثر من حكم ذاك والورقه ها. قال ابو عيسى هذا اسناد صحيح وهكذا قال عن ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها وراى هذا الحديث غير واحد عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان يكون ابو سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن عائشة رضي الله عنها وعنه قالت لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم بشهر اصلا من صيامه في شعبان. كان يصوم شعبان الا قليلا بل كان يصوم كله. وبه قال حدثنا قاسم بن الوفي قال عبد الله بن موسى رضي الله عنه من شيبان عن عاصم عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في غرة كل شهر وقال ما كان يفطر يوم الجمعة. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا شعبة بن يزيد الرشدي قالت قلت لعائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام في كل شهر قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم قالت كان لا يبالي من أيه صام. قال يعني سر مستقل قال بيدر ياشترون بيدريني ولي عائشة قال أخير تري روز عائشة قال أيام بيت بيني وعائشة صديقة ونذكر وجه مستقل دائما يوم مخصوص رضي الله متعين كريم قال بقوله پانشنبه عائشة صدیقه ثابتي وربط تعارض نشتاها. قال ابو عيسى ويزيد الرشد ويزيد الضبعي المصري وهو الثقة وروى عنه شعبة بن الوارث بن صيد محمد بن زيد واسماعيل بن ابراهيم وغير واحد من الائمة وهو يزيد القاسم ويقال القسام ورشد بالوديان المسرطي هو القسام. وبه قال حدثنا ابو حسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها وعنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. يقول عائشة رواية تصبحه خدانا چې همیشه به بدانی وي او کوم ځای کې دوام راغلی دی نو اکثر د مراد دي. تاسو پیږي دا شی د حدیث خپل معلومه شو. وبه قال حدثنا ابو مصعب المدني ومالك بن انس عن ابي نضر بن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها وعنه قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم بشهر اكثر من صيامه في شعبان. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض الاعمال يوم الاثنين والخميس. اعمال ذکر اعمال ورباز اعمال روزانه پیش کیږي زارو ما دا مخصوص اعمال دي الله تبارك چې کوم اعمال دي. ها احب ان يعرض عملي وانا صائم. وبالفرشتي به وجه روزدارو چې
چې موږ ته عمل راوړو والله بخوشاله شي. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد بن معاويه بن هشام قال حدثنا سفيان بن منصور بن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها وعنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والتعارض مشتا كلا دا كلا بلا ومن الشهر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس. وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة به عن عائشة رضي الله عنها وعنه قالت كان عاشوراء يوم يصومه قريش من الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه عمر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفارغ وذلك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وبه قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وقال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم بن قمة قال سألت عائشة رضي الله عنها وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الايام شيء قالت كان عمل وليمة وايكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيقه. وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق قال اخبرنا عبد الله بن هشام بن عروة به عن عائشة رضي الله عنها وعنه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الاعمال ما تطيقون فوالله لا يمل حتى تملوا وكان لا يمل من اعطاء الاجر. اعطاء الاجر نه بنستړي کیږي ورپسې تاسو بستر شه د عملنا. وكان احب ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. احبنا نفلي عمل مراد فرض کو چې مقدر د خامخا کې اته خدای دوام نو ما تاسو ته وی چې د مستحب دوام مطلوب دی ګوري بدعت نه دی التزام بدعت دی او د التزام او د دوام یې فرق ما ده وی یاد لرئ خبر دائما منتقى او ضروري منتقى مې مثال کې ذکر کړی وی شاوته. وبه قال حدثنا ابو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن صالح قال سألت عائشة وام سلمة رضي الله عنهما وعنهم اي العمل كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما دم عليه وان قل فرض کې ویل شي اسار مونږ ډېر خو اگر کبل کې کم اغه مقدار کې کمول شي او نه په کیف کې پټې ځاتې کیمرا وسته شي او نه په ایام کې کمول شي شابه. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس انه سمع عاصم بن محمد قال سمعت عثمان بن مالك رضي الله عنه وانهم يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستلك ثم توضا ثم قام يصلي فكنت معه فبدا فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة الا وقف فسألها الا وقف. نفل کې شوافع او حنابلة وي بنفل کې پیدا سے کولو وسأل سوال بيكاو ولا يمر بآية عذاب مقبلزم منفع سے دیگی خدا دا پیغمبر مبارک خصوصیت تے مگلہ نلی پتا ولے لکہ مگلہ کی بدلہ کی رضی کہ ان هذه الصلاة لا يفتح فيها شيء من كلام الناس ان هذه الصلاة لا يفتح فيها شيء من كلام الناس. تو دا متقبل کلام کې چې دعا کې دا د پیغمبر د خصوصیت نه واخلو او یا به محمول کو په ما قبل د حرمت د کلام په صلات باندې په صلات شابه. ثم ركع فمكث راجعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والجبروت دا الله د بادشاہي او صفت دی مولانا سے دا ارجع د جن خپل اوصاف د حالات خپل اوصاف نو دا الله تعالی د اوصاف خپل روحونه دي. یو روح جبروت دی جبروت د جبر نه ماخوذ جبیری نه ماخوذ دی جبر قهر چې کوم وخت لکه عاجت حالات تو صفت د جبروت مظهر دی یا جبیری نه ماخوذ دی دا بدل ورکاوه پټه تړل کوئی په څوک نقصان راشي پټه ورکړه دوه نو دا الله د جبروت مظهر برتاو په دې صفت په خپل کوئی شی لکه عادیات سمودیات فرعونیات کې حالات کړل دی وکیل الله دا حال راقص مستحضر شو. ملکوت څه ته وایي مبالغه په ملک کې دا عالم امر چې وته وایي دا عرش او دا غي نه پورته د الله بادشي ولې عرش نه پورته د الله بادشي شته کې نشته دا د ملک کې نشته مبالغه د ملک ولې ځکه هغه داسې بادشي دا چې د عرش نه لاندې جبريل غوندې فرشتان ته نشي تللی هغه والله خبردار دی الله عرش دی الله علو ده الله علو د ذات او د مکان نه نو هغه ته وایي
او کبریا او عظمت کې علما فرق کوي. کبریا لویوالی، لویوالی د څه؟ لویوالی د هغه صفاتو سلبیه سره لګېږي. څه مطلب؟ چې الله د مخلوق د مشابهت نه لوی دی، مخلوق سره مشابه نه دی. او عظمت د الله د ذات سره لګېږي، خو د ذات عظمت په طول عمر عرض کې نه دی. اوس هم خلک وایي ډېر لوی سړی دی دا کار کوي. نو د لویوالي نه لویوالي د شان مراد دی. ورپسې شاه ثم سجد بقدر ركوعه ويقول بسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه ثم قرأ آل عمران ثم سورة ما يفعل مثل ذلك فما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اليسار بن ابي مليكة عن يعلى بن عمرو انه سأل ام سلمة رضي الله عنهما وعنهم عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعم قراءة مفسرة حرفا. وبه قال حدثنا دا زر د مکه تړتړا بشه. بعد خلک تقریر کوي یا تلاوت کوي یا خبرې کوي، بس بوسخکې په یو ځل خلاصوي. هلکه بوسخکې په یو ځل مه خلاصوه، ورو ورو خبرې کوي، ګولې خبرې کوي. بعضې مدرسین زر دخله کوي، بس هر څه په منډه خلاصوي. ولې په منډه خلاصوي؟ لږ سبق ووایه، لازم خو نه چې کتاب خلاص کړي. دا د فنونو کتابونه درته فرض دي چې کتاب خلاص کړي. په ځان زر زر خلاصوي د سبق نه ټټ 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 دا بعضې او بعضې مولیان داسې وي قابلان مولیان دي په نیمه کې سب ټکي پرېږدي. جمله به په نیمه کې پرېږدي بلې له ولاړ شي، هغه په نیمه کې پرېږدي بلې له ولاړ. رسول الله مبارک په ګرانو ځایونو کې څومره تکرار کړی دی، اجمال، تفصیل، خلاصه. تاسو قرآن شریف ته نه ګورئ، الله پاک څومره ښکلی مفصل کلام ذکر کړی دی. الله قرآن ته څومره متونه یې پکې ذکر کړي دي، څومره تکرار یې پکې کړی دی. یوازې د موسی علیه السلام واقعاتو ته ګوره، څومره بار بار ذکر کوي. نو ښکلي سبق تاسو چې درس کوئ، نو ښکلي درس کوئ. یو دا مهرباني کوئ چې کتاب ګورئ، بې کتو درس مه کوئ. بالکل چې بغیر کتو نه درس کوئ. زه اوسه پورې ستاسو کتابونه الحمدلله ما ته ستاسو د ترمذي او د بخاري د ما چې خپله کومه بخاري ترمذي ما سره پرته ده، نو ما ته دونه پته ده چې دا حدیث په دې صفحه به کم ځای کوي. وخت ډېر شو که نه؟ ډېر شو، وخت ډېر شو. لیکن زه اوس هم کتاب ګورم ستاسو بغیر کتو نه وي. دا ترمذي چې لساني نه علاوه هغه به تېره منځه وباسي، هغې کتو ضرورت نه لري. لیکن زه اوس هم ګوره کتاب الصوم ما بېګام ته څومره بخاري ترمذي کې تېر شو که تېر نه شو، لیکن بیا مې ما نظر واچوه د شمایل. اگر چې دا ټول تېر شوي دي بیا مې پې هسې نظر واچوه چې زه وګورم. نو حاصل د خبرې دا دی چې بې کتو به سبق بالکل نه وایي، دا عادت جوړ کړئ. او دویم دا دی چې کتاب ګورئ نو خپل شک وباسئ. نو دا د تدریس بهترینه طریقه ده چې تا په کتاب کې خپل شک ونه ویسته او کتاب د خپله جوړ نه کړو، طالب به خاورې پرېږدي. خپل شک وباسه، کتاب دوه درې ځله ګوره او خپل شک مکمل وباسه چې ستا شک به طالب به پخپله وکړي. او درېیم دا دی چې طالبانو ته تمهیدات اږده. تمهید کې ډېره ګټه کوي. اول تمهید کېده ورته، نو هغه هغې نه پس ورته بیا سبق وایه. د سبق خلاصه چې څه ده دا وایه او ورو ورو سبق وایه او اسان وایه، ګران نه. دغه ګران ورځې وستلې دي پخوا دا قانون و چې سبق به مولا ګران کړي نو طالب به خوشحاله. اوس هغه ورځې لاړې اوس چې دې ورته ګران کړه نو دې به ورته پروتي ده میخه وایي میخه مو پرېږدئ، دې ورته میخه پرته وي، ورته به پروتي څه پکې. نو اوس هلته به د ګرانوالي فایده طالب ته رسېده، هغه خوشحالېده ورته، هغه به دې اخذ کړه. اوس د ګرانوالي فایده د مولا ته شته، صرف دومره چې طالب وایي کافر مولا ډېر به تحقیق یې څه پکې. هغه ګران هغه کسې لاړې چې هغه موږ به تحقیقونه ټول په لا یستصورو کې او څه ورته ویلې کېږي سبحانه کې او هغه حقیقت څوک څه پوهېږي. هغه کسې ختمې اسان سبق وایي چې طالب د باندې پوه شي. پوره اسان سبق کوشش کوه چې څومره اسان سبق وي او په ګرانو ځایونو کې تکرار کوه، مه تنګېږه په دې باندې. او دا کوشش مه کوه چې ځان مې خلاص کړي. ته په اول راځي د ټلۍ په اول کې او ټلۍ اخره پورې ډېر ټیم دی. او بل دا
چې طالب په ذهن کې د کتاب اهمیت پیدا کوي. د کتاب محتوا یې دا ډېر ښه کتاب د دې مسایل ډېر دا دې مرتبه نو چې طالب په ذهن کې د کتاب اهمیت پیدا شي اب ډېر توجه ورکړي. دا مولیان څه چل کوي څه ګران کتاب وي هم وي د کتاب اهمیت د طالب په ذهن کې ختم دی قانوني څنګه ختم کی کله نا وخت راځي کله وخت کېږي او کله ویانا نن سره په دې کتاب باندې کتلې ګزاره وو او کله اسې پکې منډه وای نو باز چې دا کار یو نو د طالب په ذهن د کتاب اهمیت ختم شو بیا غل وي نو چې څه دی ورته بیا وای چې کوم غل مدرس یې دارو غل مدرس کی کنه او یا ول سبق کتاب نه ور دی ورپسې لیکلې غدار وکړي اگر په وخت راځي کله په نا وخت دی کله ډیوټي کوي کله کتاب مثال میں هوګي د بیگا بیگا چې پیریډ راځي ته وځي نه هوګي ظالم نو دی ودا چې بلکې د کتاب اهمیت د طالب باندې نه ختم طالب بیا نه په دې ورته بیا لګي اسې دی د کتاب اهمیت پیدا کا طالب باندې چې هغه کتاب در پسې ګوري نو چې هغه در پسې ګوري او سوالات در پسې باندې کوي نو ته مستحق دی او هر طالب تبل بدا کوي چې هر طالب ته یو شان نظر کوي او تاسو هم دا وکړه طالب نه اوسې سره نه تاسو کوا چې طالب بیدار کتاب ګوري تا کار کوي او چوټي نه مکه ورته زما ته نه ګوري د چوټي نه انا کې بعد وخت کې بیمار مې مخه تاسو چوټي نه به کتو سبق نه او بل کارته ټول نه بیا خبره ده چې دې د الله رضا لپاره کوي أنا كل ما بيسي أو تنخا مرة بيسي بسي زخو حيران قدي ما إذا خلق بيسو جيجا سرني توقعني إخلاص روڑے مخلص خيرا إيه الحمد لله نتامو آئے خيراتي درسونا شروع يوم مهتمين تروا ہے کہ دتا ما د کتاب را کده بتا سره درس کو پیسې نه وای تاسو د چل خیمه خپل نه تکي یو مهتمين ته درس سره درس او د تقابل کول نه وای به هم اوسې او دا مرته وای په دې پر مدرسې سره تعاون خپل مقتدیانو د چاندا کو په مهتمين باندې خوشاله شي نو چې ته یو کتاب وای یو کتاب او خيو خې او طالبان خوشاله نو ته ګوره کال به د دوه کتاب ده بل کال به د درې ده محتمل په دې خوشاله کې هغه استاد جاران طالبان خوشاله او بل مدرسې ته د اخلاص په نظر ګوري هر مدرسه دا څه کوي چې د خپل مدرسه تمام الحمدلله دا ده چې کوم مدرسه کې دا څه نظر باندې ګورو خلک ماته ویل خلک نو مالیه د مدرسه ډېر خلک ماته استا مدرسه ولې مخلص دي الحمدلله زدا نه غواړم چې دا مدرسه پر ده انا کتاب پر زما خو نه ده خدا دې نه غواړم زم چې دا ما خپل مدرسه اخلاص الله روی خبر دا ونه وي چې ما ته خلک بي مولا دا ونه وي چې ما ته خلک غټ مولا وي دا څه په کې چې ما لري طالبان راشي دا الله تعالی دا تاسو اصول کې ده ان شاء الله تاسو درسونه وکامیاب قبولیت الله په دې در باندې نه دي خالص الله لپاره کوي نیت دا وکړي چې الله د دین خدمت کوي نیت دا وکړي چې دا الله دین خور کوم الله خوشاله شي دا نیت کوي ان شاء الله تاسو به عمر ته کامیابی کوي او د پیسو نیت مکه او کوم مهتمین ته دوی تنخواه زیاته کومه بداړي تاسو ګورئ که تجربه لګاو کې چې تاسو له خدای پاک اسباب پوره کوي کنه پوره کوي ځان باندې تمس پاره که باندې ته ځان اوس پاره نو الله به موږ ته اوس پاره محتمل من تنخواہ زیادہ میں نے بتایا معلومات مدرسے خراجہ ډېر بس دا کار ته ګوره خدای به بل دی نظر مدرسه غریبانو محتممان د کم نه کړو او په مدرسې ځان مه بوج کاوه او دا باندې کې چې نوې مدرسې نه بلې ته تنخواه لپاره دی او هو په دا کار ما کولې کړ د تنخواه باندې تلو نو ما به ګټې تنخواهګانې ما ته د ډېرو ګټو پنډې خبرو د باندې اور پولیس پیله کړل او ترغیب مال راک بغلا او موټر راو طالب دومره تنخواه درکو او سو دا څنګه باندې پداو لګیدا هغه ته په پیغام ولنه خو دې لکه وی چې پولیس په خو ته په نظر کې ډېر خسړې ښکارې دي خو ښکارا نه شوی زما وزن دې په پیسو برابر وکړ
دقیق په خدای په ما یو دوست دی یو عالم دی او په کراچۍ کې په یو غټه مدرسه کې استاد دی او دا مدرسې سره ډېر ښه نسبت دی لکه د هغې په ښه اعتماد دی غټه خدای ورکړی او څو کاله مخکې ما ته ویل د کراچۍ په ښه نیت یې راته علم به مو ګټه پیسې به مو ګټې راځه کراچۍ ته څه کوې کراچۍ ته غټې مدرسې علم به مو ګټې ښه پیسې به مو ګټې پیسې ښه ډېرې دي پکې او علم به مو ګټې کتابونه پرې روزګار به مطالعه به کوې تصدیق و تعلیم به مو کوي اردو به دې ښه شي بس تصدیق دا ترغیبات یې ما یې زه په کلي علاقه مې ده وي تا یو ټکټ په ما شو هر زیارت راځه او جمعې واپس جس ټکټ دې په ما یاره ما یې به دلته خدمت کېږي کراچۍ کې څه کوم دین خدمت کېږي څه کوم په کراچۍ محنتونه یې راکړم یو ځل نه څو شول دا پېښور او تاسو د علاقو د مدرسو والا دا ماته ملتونه شروع کړي چې موږ ته راځه نو که ما په پیسو درسونه کړو که نه نو یو کال به یو کړو بلکې بل کړو نو اخره کې واړو چې قبلولم نه دې لپاره کښېنه بعضې مولیانو څو پات شوي دي غریبانه هغوی به په پیسو منډې وهلې پیسو دپاره به یو مدرسه کې درس طالبان به ورپسې ښه مولیان نو بل کال بله مدرسې ته نو بل کال بلې اخره کې غریبانانو نو چا بوتلل نه دا زما خبره ورسېده نو حاصل ما فیصله یو کال وکړه ما والد صاحب دی نو بخي ما ته یې بچې په دې خپل کلي کې درس شروع کړه تنخواګانې دې ختمې کړه نو ما په خپل کلي کې درس شروع کړه په دا عیدګاه کې بس ما تنخوا بنده کړه الله دپاره خو هلته کې مسله دا پېښه شوه چې د لنګر انتظار هغه کوم متولي و ما ته مدرسه تا ته مسپارو او ته پېښه او مدرسه دې پېښه او لنګر دې پېښه زه چندې نه غواړم چندو کار نه دی زه نشم کولی دې خلکو پیسې راکړې پیسې راکړې پیسې راکړې دا ما ته ډېره سپکه ښکاري دي بوتلانو خانانو ته به درکې راکړې پیسې به دې غواړم بوتل درکه خان کوڅه کې به ناست بیا به له 3 ځله جنازو نه ځم او بیا به له دواګانو نه ځم خپل کار به کوې مهتمې مې نه لګي بلکل ښه شی دی لوی ثواب یې دی په ټول عمر به د دې خانان حجرو کې ناست دی او بالښتونو ته بالښتونه به ورته اچوي بیا او دا مینتونه به ورته کوي او تنخوا او چې ده پیسې درکړي خو بیا به له غم خاطرونه هم ځي مړي له به له 3 څلور ځله ځي هله به دې صبرېږي چې مړی به جنت ته ورسېږي جوړیا مړه سې یقینا به کار شي دې باندې او نوکاري لګي شروع کې کنه نوکاري لګي سب زور کوه په کوملا خط تکلا زه پرې زمانہ جبري کومه یاري نوکاري ملا کوه ډېر زور کوه دا کورې را بلال په تکلا زور دا چې دې کړ دا تاواله دا دې کړی دا ساري خورلې ده دا دې راکړه سره پیګه چې برابر نه دی ښه استاد یې تاسو ګرامر دی کنه استاد یې ته یو دا زمان کې دا حاصل د خبرې بچي تاسو ته مانن څه نصیحت وکړه په دې عمل وکړه دا سوچ نه کوي چې تنخوا یره د پیسې ټول ټوټه کې مولا زمادي په ارام تاسو تصدق اگر چې تاسو له بلما خبره به قسم ان شاء الله باندې چې روزي بدل خدای درته یو خبر احتیاط ته خپل ساتي تاسو بدل باندې راولي کې تاسو چې تاسو په فکر اوسئ ضروريات بدل خپل پوره د خواهشات او د موارینه ضروريات بل مخلوق ته احتیاط ته خپل ساتي پرېږدئ دا خبره ده ما دومره ملګري تقاضا کوي چې په هفته کې یو ځل ماته ټېلیفون کېږي د ملیشیا چېرې دلته کې دا چکر درته ورشي څومره پیسې لګي زه یې ماته ډېر دلته تباه مخکې ورځو کې دوه درېو کسانو ماته ټېلیفونونه وکړل د بونیر مونږ ته ټیکټ اټو راشي چکر ورلګي اندر واخلي د قطر زما یو دوست سره دی انګود علاقې یاره یو 15 شپږ ځای راته وایي چې ویده درته کوم ملګري در سره د قطر سیل وکړو او راځي په مصر سبا
ترکیه کې عمر گئی د کاکا صاحب هغه ما سره څو ځله په رابطو کې شاګرد مې دی دلته ما سره دوره کړې ده په عمانیه کې په جوړندو کې او په افغاني دی په ترکیه مینتونه کوي سبب نه شو دا خبرې پرېږده وه پر اوسه په الله سره حسد مه کوه مولا سره بغض مه کوه علماء سره طالبانو ته په داسې نظر ګورئ لکه د خپلو بچو په شان خو چوټي به بالکل نه کوئ او دا مه وایه چې دا راټولي کتاب بعد نه هم یې نه شروع کړ زما لومبي کتاب د درس و تدریس د خبرو هېڅ خبره نشته قبر په فضا کې نه پیدا کوئ قبر متکبرین به نه جوړېږي صرف د الله د رضا لپاره درسونو کې مشن دا کې چې د الله دین ورسېږي او اختلافات له ځان ساتي او شهرت هم ځان ساتي شهرت سیوا جو دا کوشش مه کوئ چې موږ په خلکو کې مشهور شو بالکل نه دا ښه شی نه دی دا به مشهور الله به مشهور قبولیت د رب العالمین د طرف نه دی د بنده له طرف نه نشته چې مقصد تاسو صرف د الله رضا کړه که نه نو هر څه ټول مسایل دې حل کېږي زما بچې ټول مسایل دې او د خانانو د دې نوابانو سره ښه سلوک ښه اخلاق ساتئ خو چاپلوسي مه کوئ او خپل ښه کتاب ګورئ ښه مزېدار ښه شته کتاب ګورئ او ښه مطالعه کوئ او مدرسې سره ښه اخلاص کوئ نو دا مې دې پورې وې چې هغه دلته په دې وجه راغله چې ته ما لنګر ته شکر کوئ مې د لنګرونو نه جندې نه شم وختې او نه د لنګرې چلولی شم او دوی وایي چې موږ خو به دغه ابادي به درله کوو بجلی بل به هم دا جمع کوو او خدا دا چې دغه نشو کولی طالبانو لنګر نشو کولی نو حاصل د مسلې دا دی چې بس مقصد وحید ونیسئ انشاءالله د تاسو ته بالیقین چې تاسو په سبق کې به قبولیت تاسو سبق کې به قبولیت انشاءالله زموږ طالبان الحمدلله په دې فخر کوم خوشاله چې زموږ د مدرسې طالبان موږ په داسې نهج ساتو لکه د نورو په شان دي نه چې بربنډ ګرځي او بې ټوپو ګرځي او لمنې لنډۍ ګرځي او بس یې وځي نو بس د سکول او د کالج د هلکانو په شان دی سفرې وي دا مې نه ده خوښه ښکلی لباس اوږد لباس پټکې ښکلی ویښته عاجزي بې صادره مه ګرځئ دا کبر دی اگر چې صادر څه فرض لازم نه دی صادر سره ګرځئ پټکو سره ګرځئ نیکانو مجلسونو کې کښېنئ او د خپل علاقې مشرانو علماو له ځئ کبر به نه کوئ دعا به درته کوي دا به نه وایي چې دا خو بوډا دی دا په څه پوهېږي ته په څه پوهېږي د خپل علاقې چې کوم مشران علما یې هغې له ځئ هغې نه دعا غواړئ هغې دعا به درته کوي هغوی سره اختلافات مه کوئ دې کې د ګټه ده دې کې د فایده ده نو بس دا خبرې ذهن کې مې دې پورې وې چې د پیغمبر مبارک قرائت ګوره قرائت مفصلة حرفا حرفا ښه په قلم قلم باندې داسې جمع وبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا ابي قتادة قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه كيف كان قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مدا وبه قال حدثنا ابي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الموي عن ابن جرير عن ابي مليكة ام سلمة رضي الله عنهما وعنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الإسلام عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عنهم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر في القراءة أم يجهر قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما أسر وربما جهر قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعدا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مكي قال حدثنا مسر عن ابي عطاء العبدي عن يحيى بن جرة ام هانئ رضي الله عنها وعنه قالت كنت اسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وانا على عريشي وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال ابانا شعبة بن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فقرأ ورجع قال وقال معاذ بن قرة لولا أن يجتمع الناس وإلا أخذت لكم بذلك الصوت وقال اللحن وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وهب بن قيس الحداني رجع هذا يا ويد باربر او رجع عليه ته مجد اخره کې غړي بند کوي او دا باندې کوي
عن حسام بن مسك عن غدرة قال بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. وبه قال لا يرجع وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسن قال حدثنا عبد الرحمن عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما قال كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من ثم في الحجرة وهو في البيت. يقول لك نو دا حجرات کے بار کما حجروا نو هغه کې با اورېدل کې یا د بیت نه کور والا حجره کوټه کې بار به کو نو هلته اورېدل. دا مختلف حالات دي په مختلفو حالاتو کې په نوافلو کې مختلف حالات کله وګوره بعض وخت کې دا جهر فن ورکړي جهر کې انسان توجه برابر ورته جهر. باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت بن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن ابيه رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وتجفيه عزيز كعزيز المغرب الله اکبر. دا څه وجه د شپې او مولانا یو سی بزان کې پیدا کې پېشمنی پاسه د پېشمنی مطالعه یو غنټه د بل وخت د لږو ګڼو نه بهتر. تاسو برکت ورکړي زه خپل باباجي پېشمنی بلد کړم زه به وهله ما چې پېشمنی وپانه سي هغه د کونډه وډاس په زما دغه پرستنه نه برابر او دا هغه تم دا چې هغه ما خدای مونږ ته پوري وو ما خدای مونږ نه پس په میلمه ډېر خپه کېده چې موږ میلمانه راغله هغه به رسول الله مبارک عادت دا چې ما خدای په دې بدل کېده څنګه خبره عمل کوو تاسو په سنت به عمل کوو چې تاسو د سنت په باندې ما څو نو دي دې په سنت په عمل کوو او وروړه نه مخکې لاسونه یې نو خلک په دې سره کم راځي کنه هغه وینا اصحابې خو نه راغلي یاد راغلي څنګه کولې لاسونه به وي په حدیثو کې یاد راغلي یادې توزیر راغلی دا وی تعبیر ته په وضو شوی دی وضو حلول دا ورته وي دا تعبیر په وضو په دې نسبت چې پوره لاسونه یې ده دا صحیح ویلسا ما خطاب به ماته وو د کېږو پېشمنی پاسه اب پېشمنی پاسه هغه خپل عبادت کو ما به کتاب کړ وختي بنا تو ما د کتاب د ګور نه پلو نه د کې ثواب به پر مطالعه دی دا صحیح ویلسا پېشمنی تهجد یې نه پرې خاوده او چې کله به پاتې شو بیمار به نو بیا به اقا کولا بل چې تاسو اورېدل بیا به طلوع د شب نه پس بالکل نه پرې خاوده او جړل به دو الفاظ هغه د ما یاد دي یو به دا شعر وي تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك اعظما تعاظمني ذنبي او زما ګناه په ما ډېر لوی پوه شو او فلما قرنته بعفوك چې ما ستا عفو سره د خپل ګناه مقارنه کړه ګورم چې ستا عفو ډېره ده که زما ګناه نو كان عفوك اعظما او دویم به دا وي کله به یې ژړل یا الله وي تا ته موږ نه دي ویلې چې په ځان د رحمان نوم کې ده په خپله دې ښودې تا ته موږ نه دي ویلې چې دا د تواب نوم کې ده تا خو تا په خپله دا نوم ته یې ښودې تا به یې ویلې او دا ژړل به پېشمني به ژړل خدای ته به ژړا به کول تاسو پوه شئ په خبره عمر کې اخره کې تلوا ډېره ما ورته وی ته بیماری دارو خورا بس وی دا دوا کوه چې خدای مې خاتمه به ایمان ما ورته دارو نه وی بس نامه منو سونه جوړ دیو بس وی خدای مې خاتمه به ایمان او په دې اخر ورځو کې براته په دې اخیری ور تقریبا واته میاشتو کې براته مخبرې ده او چې کوم ځای لاندې طبق وخت کړی وي ما د مور سپوک یو ما خاطر د مور پوتا الته بناس لیکو اسکار چې کوم ځای لاندې د طبق وخت کړی ډېر بناس روزګار و چې ګاډي براغې ما مخبرې ته بوتې نو را بغیر ته بناس تصویر وکړه تلاوت به ډېر کوه خیر به 9 سپارې 7 سپارې دا به د روزې تلاوت کتاب به ډېر کاته
الحاصل مولانا سے پیشمنی کتاب پیشمنی کرنے پہ برکات دے باسی کتاب بولے برکات نفر کم از کم کرے تہجد کرے بس دیگر دفتر کبھی بولے بس اس خدا سو بڑا گانی ہے بس اللہ کانا ختم شوی دا پیشمنی پاسے دیگر دیر روی خیر و برکات دے بولے دیده تبیلی نشم بعضی چیز تاسو ته نشم ویلی هغه د هغې هغه تعبیر نشم کولی درته بلکې مې پروت یم خو نشم درته کولی پېشمني کې ډېر لوی خیر او پیغمبر مبارک دعا کړې د پېشمني مطالعه کوئ ځان بلد کړئ دې سره پېشمني مطالعې سره تاسو به یو وخت تاسو وکړئ چې تاسو کتاب کتو په خوند پېښ او مطالعه کوئ ډېره زیاته ضروري ده ورپسې انشاءالله وبه قال حدثنا محمود بن او غيلان جاړئ لږ جاړئ الله او که جلا نه درځي په تباه کړو شکل نه جلا جوړ رضي الله خوشاليه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا سفيان عن الاعمش بن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا علي فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا عليك وعليك انزلا قال اني احب ان اسمعه من غيري فقرات سوره النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال فرايت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملاني تخش عليه ذا وجل يا أمت تقوى هذا وجل ذا أمت خلاف قويكما وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جابر بن عطاء بن سائب بن أبي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني أن لا تعذبه ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك فلما صلى ركعتين جلت الشمس فقام فحمد الله تعالى واثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا انكسفا فصعوا إلى ذكر الله تعالى وبه قال حدثنا أحمد بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب بن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتصرها وضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم تبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست أراك تبكي قال إني لست أبكي إنما هي إن المؤمن بكل خير على كل حال وإن نفسه تنصب من بين جنبيه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وعاصم بن عبيد الله بن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مسعود رضي الله عنه وهو ميت وهو يبكي أو قال وعيناه تحرقان وبه قال حدثنا إسحاق بن مسعود قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا النبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم دفن ابراءات دفن مقدر کا شابته ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان مناسبت جو فقال فيكم رجل لم يقال قبر میں کھڑے ہوا اور بسے جا قال موت حتى انا قال